د طلاق په مسایلو کښې ځینې خلک احتیاط نه کو تعلق یې لوېدلی وي د تا پته نه لګېږي وړه خبره خو نه ده تر عمر بیا په دا زني کښې مبتلا وي په دا حرام الودي په زېږول کښې مبتلا وي خوش پیغمبر فرمایي ثلاثة جدهن جد وعضلهن جد طلاق والیمین والعتاق خوش پیغمبر فرمایي چې درې شیونه داسې دي چې رښتیا ښې دي رښتیا ټوکې یې هر رښتیا دي چې په ټوکې کښې کوي پاک شي طلاق دی نو دومره زیاتې مسلې پښتنې شي د تعلق ځینې خلک دا ډول نه پېژني چې یو تعلقات څومره وي څه ته یې دوه څه ته یې درې ته څه ته یې طلاق صارخ څه ته یې باین څه ته یې کنایات څه ته یې مغلظ څه ته یې مسنون څه ته یې مطلب دومره په طلاق ډېر قسمونه دي ډېر خلک په دا شیونه کښې مبتلا وي پته نه ورته لګي کله ور په ځینې حالت چې سړی خور ورته ووایي چې مړه که درېیمه ورسه بیا طلاق واقع کېږي نیت یې ورسره وي ځینې مطلب په ځینې صورتونه کښې درې واقع شي او د تا مطلب دا یې په تعلق نه ګڼي د دې وجې نه ټولې ناظرینې ورننامې دا ګزارش دی چې اول خو دا شي ته بلکل تذکره یې مه کوئ دا ذکر مه کوئ دوله چې ډېر غوسه کېږي هغه سره میاں بیوي خوند او کوروله دا طرف ته تاګ مه کوئ خوش پیغمبر فرمایي ان ابعد المباحات الی الطلاق مو ته په جایز شیونه کښې تر ټولې نه ناپسند جایز دی خو ناپسند شی طلاق دی دوله تاګ ها سوچ ها نه دی بدلول پچار هزار قسمه خبرې په دې کښې راوځي ځینې خلک یې چې په حالات نشا کښې یې تعلق وردی ځینې یې چې نه دا ډېر زیات غوسه شه ځینې یې چې په خپل حال نه وه ځینې یې چې مطلب په مطلب په بله داسې تیز شروع چې هغه جادو پې شوي دي ګوډې پې شوي دي او طلاق وي طلاق په ډېرې صورتونه کښې واقع کېږي میشتو سي احساس نه کوي دا شی ډېر نازک دی د هغې نه اختراس په چار دی میش سره چې ډېره رابطه کېږي د هغې طلاقي کېږي او ډېره خلک یې طلاقي نه واقعه وي لوېدلې وي او دې غریبانو ته احساس نه کېږي عمر بیا په دا ګمراهۍ کښې مبتلا وي لهذا دا انتهایي برادرانه یوه مشوره ده ټول سامعین ته یې ورکوو چې دغې شي نه تاسو ډېر ځنې نه ژغورئ ډېر یې دا صورتونه دي چې پاک کښې طلاق واقع شي خو ښځه سړي ته پته نه لګي په د هغې ګندینه کښې بیا عمر تېر شي زندګي پرې تېره شي په مطلقه ښځې په کور سوتلی په حالت شي لهذا د هغې سره ډېر احتیاط کول پکار دی چاته داسې مسله پېښېږي بیا میش کوشش کوي چې مطلب هغې مسلې تصریحي حل ورته راوباسي